نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله يرضى لكم ثلاثه ويكره لكم ثلاثه. الله تاسو له درې خبرې خوښوي او درې خبرې درله ناخوښه ګڼي چې دا مه کوئ. کومې درې خبرې چې الله ستاسو دپاره خوښې کړي دي او خوښوي په هغې کې یو دا د ان تعبدوه چې د الله عبادت کوئ، د الله عبادت کوئ. او دویمه دا ده چې ولا تشرکو به شیئا. توجه دې خوا وساتئ، الله سره څوک شریک مه جوړوئ. دا دویمه خبره شو، یعنې عقیده به دې د توحیدي د الله د یووالي عقیده به دي. ستا ټولې بندګۍ به صرف الله دپاره وي، هغې کې به شرک ني. او درېیمه چې الله ستاسو دپاره خوښوي هغه دا ده وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ټول یو شی په دین اسلام باندې. حبل الله څه دی؟ د الله دین دی اسلام. حبل الله د الله رسۍ څه ده؟ هغه دی قرآن. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي قرآن د الله حبل دی، دا د الله رسۍ ده. دا هغه رسۍ ده چې د اسمان نه د ځمکې پورې دا راغځېدلې. چا چې دا رسۍ ونیوله نو اهتدا د هدایت ومونده. ومن ابتغى الهداية بغيره فقد ضل. او چا چې د قرآن نه بغیر په بل څه کې ځان له هدایت لټاو، بل څه کې هدایت کته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي فقد ضل، بېشکه دا سړی ګمراه شو. دا ګمراهي ده. بیا ولا تفرقوا، تاسو فرقې د ځان نه مه جوړوئ. زمونږ او ستاسو د ټولو دین او مذهب یو دی چې هغه اسلام دی. زمونږ او ستاسو د ټولو نبي یو دی چې هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. او زمونږ او ستاسو د ټولو کتاب هم یو دی چې هغه قرآن مجید دی. په دې زمونږ ایمان دی. دا زمونږ د ایمان نښه ده قرآن. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل درې خبرې الله ستاسو دپاره ناخوښه ګڼي. یو خبره څه ده؟ قیل وقال. قیل وقال. قیل او قال. قیل او قال. قیل او قال څه ته وایي؟ هغه دا دی موږ عام طور پښتو کې څه وایو؟ په یو خبره کې چغ چیلټول، دې ته قیل وقال. بس خبره الله واضحه کړي چې دا خبره ده، خبره د الله نبی واضحه کړي چې دا خبره ده، د هغې تشریح فقهاو کړي چې دا ده، او په هغې کې بیا هم ته دننه ورځې او نورې ګوتې هم پکې وایې. دا مطلب شو چې ته د الله او د الله د رسول نه ډېر ښه پوهېږي. یعنې الله او د الله رسول په دې خبره کې څه پرېښي هغه پکې زه پوره کوم، دا دې مطلب دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې فرمایل چې د الله لعنت دی په هغه انسان باندې چې یو خبره یو مسله الله اسانه کړې ده او د ده د هغه ډېر قیل و قال د وجې نه هغه خلکو ته سخته شي. یو څرګند مثال د سوره بقره کې د بقرې هغه واقعه د بني اسرائیلو الله بیان کړې ده. الله بني اسرائیلو ته ویلي بس یو غوا راونیسئ او ولاله یې کړئ. نو که دوی په هغه وخت کې هره یو غوا رانیولې وی ولاله کړې سم دم چلو سخته شوې به نه وی خبره. دوی ورپکې قیل و قال شروع. نو کله یې ویل چې دا د څومره عمر غوا حلاله کړو موږ، حالانکې الله ته دا نه ویلي چې د 10 کالو یا د 3 کالو مال حلال کړي. دوی پکې د ځان نه دا راویسته. الله ته خبره سخته کړه چې داسې غوا چې هغه لا فارض ولا بک عوان بین ذلک، چې نه ډېره ځوانه او نه ډېره زړی، د ځوانې او د زړې په درمیان کې.
الله جواب هم سخت ورکړ. که دغه وخت کې دوی عملي کړې وی دا خبره بیا هم اسانه وه، خو بیا یې ویلې چې دا غوا به سره غوا حلاله کړو که سپینه او که توره، د کوم رنګ غوا موږ حلاله کړو؟ الله رب العالمین ورته وفرمیل چې بلکل صفا زیړه غوا به حلاله وای، صفرا مبالغه ده په اصفر کې، اصفر زیړ ته وای او صفرا بلکل زیړ چې بل رنګ پکې اړوي نه بس. او اصفر رنګ دا کوم رنګ ته وای؟ دا د شړشم ګل چې څنګه یې دې ته اصفر رنګ وایي عربی. نو څه مو خیال دی دا دغه شان غوا زه موږ به چېرته نه لیدلي، دا ډېره په سخته پیدا کړي. الله چې دوی څومره خبره قیل و قال پکې کو، الله ورته سختوله خبره، یعنې که توره وې سره وې سپینه وې دا اسانه وه، الله ورله جواب دا ورکړي چې صفرا به ګوره. بیا یې پکې سوال وکړه درېیم، ویل ښه دا څنګه غوا چې څه کار مارې کړی ایوې کړي ای ارټ دا هغه. الله رب العالمین ورته وفرمیل چې دوی ته دا ووایه چې دا داسې غوا ده چې لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شیة فیها. داسې غوا حلاله کړئ، دا داسې غوا ده چې ذلوله شوې نه ده، ذلول یعنې جوتي کړې شوې نه ده، تابع کړې شوې نه ده. ذلول هغه غویانو ته وایي چې سخي به د زمیندارو به یې به ته راسازول که نه، نو به کله کیل به یې داسې بوت او کله به داسې، خو اخر به هم هغه په کیل باندې سر کېښود بس. دغې ته ذلول وایي په عربی کې. نو داسې هم نه ده او ارټ هم نه دی ګرځولی، بلکل د هرې بیمارۍ نه روغ هم ده، دومره عیب پکې نشته. بس بیا ګرځېدل یو داسې غوا به موږ کوم ځای پیدا کړو. دا د څه د وجې نه پې وشو؟ دا په یوه اسانه مسله کې د قیل و قال د وجې نه. ځکه حدیث کې راغلی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کم څه ما تاسو ته ویلي دي، د کم څه مې ته امر کړی هغه عملي کوئ، د کم څه نه چې مې تاسو منې کړي یې هغې نه منې شئ، او د کم څه نه چې خاموشي مې اختیار کړې ده هېڅ هم پکې نه دي ویلي، نو تاسو هم خاموش پاتې شئ. اوس د یو څیز حلالوالی او حراموالی الله نه دی بیان کړی، نو هغې کې ګوتې مه وهه بیا، بس هغه کوه، الله فی خاموش دی، د الله رسول خاموش دی، طالب کې ګوتې وال نه دي پکار. او دویم څیز کثرت السؤال. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بني اسرائیل الله د ډېرو تپوسونو د وجې نه هلاک کړي. دا مخکې مې ته ویل نورم دوی ویل موږ ای موسی په تا باندې هلې به ایمان راوړو چې الله راته ووایي چې دا زما پیغمبر دی. هلته چې کله لاړ تور ته هلته هغه اواز واورېده چې موسی زما نبي دی، ایمان پرې راوړی. هلته بیا دا وویل چې نه، چې الله موږ مخامخ نه لیدلی او راته ویلي نه مخامخ چې دا موسی زما نبي دی، موږ د باندې ایمان نه راوړو. هغه وخت کې ملک پې چغه ووهله او ټول مړه شو. بیا الله د مرګ راپاڅه. او دریم اضاعة المال، د مال ضایع کول. مال د الله نعمت دی، دا ضایع کول نه دي پکار، دا نه دي ضایع کول پکار. ځکه حدیث کې راغلی دي یو سړی به د یو ځای نه بل ته قدم نه کړي چې د پنځو خبرو تپوس ترې نه نشي شوی. په هغې کې یو څه دی هغه دا چې دا مال دې د کوم ځای نه ګټلی او بیا دې دا مال خرچ کړی څنګه او په کوم. د دې خبرو موږ او تاسو د خپل مال حفاظت ته په موږ او تاسو فرض دی. د هغې ضایع کول دا حرام دي او ضایع کول یې په کومو طریقو کېږي انشاءالله دا به که خیر بیا بله جمعه کې دا وایو چې مال ضایع کېږي څنګه. اللهم صل علی محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. یا الله ترا ناراضه شي، ګناهونه معاف کړي، تمام پریشانۍ د ټولو مسلمانانو ختمې کړي. یا الله څومره حاجتونه دي د مسلمانانو خپلو خزانو نه یې پوره کړي.
یا الله زمونږ د ملک امن او اطمینان راولي، سکون راولي. یا الله امن او خوشحالي پکې راولي. بدامني د ملک نه ختم کړي، قتل و غارت د ملک نه ختم کړي. او یا الله رب العالمین څومره بیماران کورونو هسپتالونو کې شفای کامله عاجله ورکړي، ټول مړي د اهل اسلام وبخي. او یا الله څومره خلک چې حلال کسب کوي، حلال کاروبار کوي، حلال کار کوي، یا الله تورلب کې خیر او برکت واچي. کم مسافر چې هغه نورو ملکونو ته د حلال کسب او د حلالې ګټې واټې دپاره تللي دي، یا الله د هغوی په ګټه وټه کې خیر او برکت واچي. او یا الله د هغوی حفاظت وکړي. او یا الله رب العالمین سختې لارې ورته اسانې کړي، سختې لارې ورته کولاو کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.